المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم اوریدونکو، الله رب العالمین دا دنیا دار الامتحان ګرځولې ده. په موږ او تاسو باندې به امتحانات راځي، کله خوشالین راځي او دارنګه کله تکلیفونه او خفګانونه به راځي. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي چې موږ په تاسو باندې امتحان کوو، او کله دا امتحان په صورت د تکلیف کې وي او دارنګه د خفګان کې وي، کله دا امتحان په صورت د خوشحالي کې وي. لیکن په دې موقع باندې چې کله داسې امتحان راشي نو د صبر مظاهره کول دا پکار دی په وخت د تکلیف کې، او دارنګه چې کله په سړی باندې خوشحالي راشي نو پکار دی چې د الله رب العالمین شکر ادا کړي شي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د مؤمن د کار نه تعجب دی، که خوشحالي ورته رسیږي دا مولا خیر دی ځکه شکر به ادا کړي، او که خفګان او تکلیف ورته رسیږي ضرر ورته رسیږي دا ولا هم خیر دی ځکه چې دا صبر وکړي به دی به الله رب العالمین اجر ورکړي. نو دغه شان کله به انسان باندې بیماری راشي او مریض شي، او نن زموږ موضوع دا ده چې کله سړی بیمار شي نو د هغه لپاره څه کول پکار دی، او دارنګي د نور مسلمانانو رونو لپاره څه کول پکار دی، کم حق دی د مریض په دې نور مسلمانانو باندې. نو دا بیماری په موږ او تاسو باندې راځي، دا مرض او دارنګي بیماری خامخا د دینه خلاصون نه، کله تبه او کله سر درد او کله نور تکلیفونه. محترم عزتمند بدی کې خیر ډیر زیات وي، لیکن بدی موقع باندې صبر کول پکار دي. الله رب العالمین فرمایي انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله رب العالمین صبر کوونکو ته پورا بدله ورکوي او ډیر اجر ورته ورکوي بغیر د څه حسابه. چې کله سړی صبر وکړي په تکلیف باندې او په بیماری باندې نو الله رب العالمین ورته ډیر اجر ورکوي او ډیر ښایسته بدله ورته ورکوي. او حدیث کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې مسلمان ته یو تکلیف ورسیږي تر دې چې ازغه او غنا دا غي د وجنه د انسان ته تکلیف میلاو شي یا دارنګ دا غینا ورکوټه شي یا غټ شي وي د ازغینه او دی مسلمان د داغه د وجنه تکلیف میلاو شي او دا به صبر وکي نو الله رب العالمین دغه تکلیف بدله کې دنه ګناهونه لري کوي او دا ګناهونه د راجي. او حدیث کې راځي د سې درجه لکه دوونه نه چې پانی راځيږي. نو دا څونه غټ اجر دی چې سړی لږ صبر وکي، د صبر مظاهره وکي په تکلیف باندې او په مرض باندې په بیماری باندې، نو الله رب العالمین د دې مریض نه دا ګناهونه لري کی او دا ګناهونه ته ورځي. نو محترم عزتمندو، کله چې سړی بیمار شي او دا تکلیف ورته ورسیږي نو پکار دا ده
چې موږ او تاسو په دې موقع کې صبر وکړو، ځکه زموږ نه ګناهونه کیږي او الله رب العالمین دې لوی ذات ته چې موږ ته معاف کړي. نو که په دې موقع کې موږ داسې صبر وکړو نو الله رب العالمین دغه په وجه باندې به زموږ ګناهونه معاف کړي او داسې به دا ګناهونه ورجي زموږ نه لکه څرنګه چې د ونې نه پاڼې رژېږي. خو بس صبر کول په دې موقع باندې دا ضروري او دا پکاري. او که سړی صبر ونه کړي د تکلیف په وخت کې نو سړی به څه وکړي؟ هېڅ هم نشي کولی. دا تکلیف الله رب العالمین په ما او تا باندې راولي او که ما او تا په دې موقع کې صبر وکړو نو الله رب العالمین به زموږ نه راضي شي او زموږ دا ګناهونه به معاف کړي. بل محترم عزتمندو، چې کله یو مسلمان ورور بیمار شي نو ګوره په ما او تا باندې د هغې به حق شته دی. داسې نه دی چې هغه بیمار شو بس ما او تا به پرېږدو، نه، د هغې حق دی په ما او تا باندې. حق یې دا دی چې د هغې ملاقات له لاړ شو، د هغې تپوس وکړو، د هغې د صحت تپوس وکړو، مریض ته خوشحالي میلاو شي او د هغه ظلم مطمئن شي او دارنګې ما او تا ته په دې باندې الله رب العالمین ډېر غټ اجر هم راکوي او دا حق هم دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حق المسلم علی المسلم خمس، د یو مسلمان په بل مسلمان باندې 5 حقونه دي. یو حق دغه 5 حقونه نه هغه عیادت المریض دی، د بیمار تپوس کول. دا د مسلمان حق دی چې کله یو مسلمان ورور بیمار شي او دا دغه تپوس وکړي، دا عیادت وکړي. نو دا دغه 5 حقونه چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی، یو حق دی د هغې نه. دارنګې محترم عزتمند حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې وایي چې اے د آدم بچیا مرضت فلم تعدنی، زه بیمار شوم او تا زما تپوس نو کړې. نو دا د الله رب العالمین دا بنده به وایي چې اے ربا څرنګه ما ستا تپوس کړی او ته خو رب العالمین یې. نو الله رب العالمین به ورته وایي چې تا ته دا پته نه وه چې پلان کې هغه بیمار و او هغه ته بیماري رسېدلی و، تکلیف ورته رسېدلی و او تا د هغه تپوس نه و کړی. تا ته دا پته نه وه که چېرته تا د هغه تپوس کړی وی نو تا به زه د هغه خوا ته موندلی وی، یعنې ما به تا د ډېرې غټې بدلې درکړي وی. نو ګورئ محترم عزتمنو دې حدیث ته چې الله رب العالمین په دې باندې څونه خوشحالیږي چې کله یو سړی د بیمار تپوس له لاړ شي، الله رب العالمین ورته څونه اجر به ورکوي او څونه بدلې به الله رب العالمین ورته ورکوي. او بل یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو مسلمان د بل مسلمان تپوس وکړي نو دا د جنت په باغونو کې وي تر کومه پورې د هغه وخت پورې چې دا د مریض نه را واپس شوی نه وي. یعنی مثلا یو مسلمان بیمار دی او ته تپوس له لاړې نو دا ته داسې یې لکه د جنت په باغونو کې چې رواني. دا څونه غټ اجر دی محترم عزتمندو. ایو حدیث کې راځي امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی، امام البانی ورته صحیح هم ویلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې یو مسلمان د بل مسلمان تپوس له لاړ شي په وخت د سبا کې
نو د بیګا پورې ولا 80,000 ملائکی دعاګانې غواړي. دا څونه یو غټه خبره ده که موږ او تاسو به دې کې سوچ وکړو. او دارنګې کله چې د بیګانه یو سړی تپوس لاړ شي نو د سحر پورې ولا 80,000 ملائکې دا ولا دعاګانې غواړي. محترم عزتمنو داسې وړه خبره نه ده. دا تپوس چې کوم دی دا په 10 منټه کې کیږي او په 15 منټه کې کیږي. او که د سحر نه ما ته تپوس وکړو نو 80,000 ملائکې ټوله ورځ د دې سړي دپاره بیا دعاګانې غواړي او یا ټوله شپه له دعاګانې غواړي. او په سلفو کې به بعضې داسې خلک وو چې په دې حدیث به عمل کاوه. وایي سحر کې به د مریض تپوس لتله او دا به ویل چې دا ټوله ورځ هم ډکه شي. او دارنګې یا په بیګا کې به تپوس لتله چې دا ټوله شپه زموږ ډکه شي. نو محترم عزتمنو دا د مریض حق دی په ما او تا باندې چې د هغه تپوس له لاړ شو او د هغه تپوس وکړو. او خصوصا په دې وخت کې دا تپوس خو ډېر زیات آسان شوی دی. که ته مریض ته رسېدی شي دا خو ډېره ښه خبره ده او غټه خبره ده. په دې یو قدم به الله رب العالمین تا ته اجر درکوي. او که نشي رسېدی مثلا یو بیمار په بل ملک کې دی یا دارنګې ډېر لرې ته تللی نه شي نو نن د هغه تپوس هم ډېر آسان دی. په موبایل یې د هغه تپوس وکړه. موبایل باندې ته د هغه تپوس کولی شي. دارنګې نور داسې اشیا دي چې د هغې تپوس ته کولی شي. په دې هم الله رب العالمین ما ته د اجر راکوي که موږ چېرته په دې کې نیت خالص کړو او په خالص نیت سره منګه د مریض داسې تپوس وکړو. او دارنګې محترم عزتمنو بل حق دا دی چې کله سړی د بیمار تپوس له لاړ شي نو پکار دا ده چې هغه ته دعا وکړي او دارنګې تسلي وله ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د بیمار خواله لاړ نو دا به ورته ویل چې لا بأس طهور ان شاء الله. نو پکار دا چې موږ هم ورته دا خبر وړاندې کړو دا دعا ورته وکړو او ورته تسلي ورکړو چې مه خفه کېږه په دې بیمارۍ باندې او په دې تکلیف باندې سړی د ګناهونو نه پاکېږي. او دارنګې نور تسلي وله ورکړو چې اوس الحمدلله خي الله رب العالمین به صحت درکړي. او داسې به نه کوه لکه زمونږ ځینې پښتانه یا زنانه چې کله د بیمار تپوس له لاړ شي نه غریب نه یو او دوه خطا کړي. څنګه په نظر ولګي نو دی ولا داسې خبرې وړاندې کړي تسلي ولا نه ورکوي نو د دعا کوي بلکې یا ورته په جړا شي او دارنګې یا ورته داسې خبرې وکړي چې د هغه زړه ګزار کړي چې ستا خو رنګ ډېر خراب شوی دی او دا خو ډېر زیات خراب شوی او دا خو ته د پاتې کېدو نه نو د مریض له دا خو ډېر زیات باریک شوی او ډېر نرم شوی. نو په کار دا چې موږ قرآن او حدیث ته رجوع وکړو چې په دې وخت کې موږ له څه کول پکار دي. نو محترم عزتمندو د بیمار ډېر غټ حق دی چې موږ د مریض دارنګې د بیمار تپوسونه وکړو او دارنګې هغې د دعاګانې وکړو د الله رب العالمین نه له دعاګانې وغواړو او دارنګې تسلي ور ورکړو نو الله رب العالمین به د دې تپوس د وجې نه زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. ونحمل هم هدي الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين